یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو لا ترفعوا اصواتکم لا ترفعوا موجتوي اصواتکم اوازون خپل فوق صوت النبي د پاسه د आवाज د نبی علیہ السلام ولا تجهروا له او مپزور خبر کوي د سرا بالقول په خبرو کې کجهر بعضکم لبعض لک چی پزور خبر کوي تاسو د یو بل سرا ان تحبط اعمالکم چی زایب شي عملون استاسو وانتم لا تشعرون او تاسو تبا خبرهم نوي ان الذين بشككم خلق چی يغضون خکت ساتي اصواتهم आवाज خپل عند رسول الله پنزد رسول الله اولئک دا کسان دي اولئک الذين دا کسان دي امتحن الله چی ازمایل دي الله جل شانه قلوبهم زونه د دوی للتقوى د تقوا د پاره لهم مغفرة د پاره بخنه ده واجر عظیم او اجر دی لوی چې کله دا آیت نازل شو هغه صحابه کرام چې د چا فطری طور باندې قدرتی طور باندې دا غوي اوازونه اوچتو هغه ډیر زیات ویریدل لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ قسم فرمایل چې زما د په الله ذات باندې قسم وی زبه همیشه د الله د محبوب پیغمبر په حضور کې بداسي خبر کوم چې دا لکه د سرګوشي پشانت حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خپل आवाज دومره ټیټ کو بعض اوقات نبی رسول الله والسلام به دوباره تپوس کو چې تاسو وی او دغه شان یو بل صحابي چې حضرت ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنہ د आवाज اوچتو او دې سیده لاړو خپل کور ته او خپل کور ولا توي چې زه د دغه اسونو د تړلو چې کومه کوټنۍ ده هغه ته ننوزم او ما پسې دا میخ وها او د دروازه بند کا تر هغه وخت پورې به زه بهر نه روزم تر سو پورې چې د الله محبوب پیغمبر ما ته معافي نه کړي او یا زما په باره کې زما رب چې د زما محبوب پیغمبر تاسو حکم واضح کړی نه او چې کله دی پاغي کې ځان بند کو دا آیتونه مبارکه رسو نازل شوي نبی رسول الله والسلام د تاسو کو نو فورا چې کله دی راوختل شو د پسې کسراغي چې نبی رسول الله والسلام ته غواړي نو دروازه کولو کې چې دروازه کولو کړی شو د نبی رسول الله والسلام په خدمت کې حاضر شو حضرت ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل چې تدا نه خوخی چې د عزت ژوند درته ملوشي او د شهادت مرګ درته ملوشي او جنت کې ټکانه درته ملوشي یعنی الله رب العالمین تا د پاره بشارت را لګلې د عزت ژوند درته ملاويږي او د شهادت مرګ درته ملاويږي او په جنت کې بستا ټکانه وي ډېر زیات خوشاله شو نو لہذا بیا چې کله هغه ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنہ بغرزیدو صحابه کرام بخپل کې وی چې دا هغه کس دی چې کوم چلتا پھرتا جنتی دی نو الله تبارک وتعالى بیا بشارت او فرمایل د صحابه کرامو د پاره چې دا حکم چې کوم بر د سختي راغلو چې لا ترفعوا اصواتکم او دا وعید چې کوم راغلو چې چا بیا د بیو کړه د اعمال بزای کیږي دا خود تربیت د پاره او استادو د تعلیم د پاره او استادو د تنبیه د پاره او استادو د پوهنې د پاره او چې کوم زما د محبوب پیغمبر صحبت یافته خلق دي تربیت یافته خلق دي نو دوی خدا سي دي چې امتحن الله قلوبهم للتقوى رب کائنات وی چې د دې زړونو ما امتحان واغشتو الله رب العالمین د زړونو امتحان اخلي او د زړونو امتحان علیم بذات الصدور ذات علی چې هغه د زړونو په راز باندې پوي دي الته نقل چلیږي او نه سفارش د چا چلیږي امتحن الله قلوبهم د نبی علیہ السلام د صحابه داسې خلق دي چې ما د دوی د زړونو امتحان واغشت للتقوا چې آیا دي کې تقوا شته کنه د امتحان اغشتونه بعد الله رب العالمین فرمایي لهم مغفرة دوی د پاره بخنه ده مغفرت دی و اجر دی څومره اجر دی عظیم
لوی اجر دی پسلو کې 100% دوی کامیاب دی الله رب العالمین د نبی علیہ السلام د صحابو د امتحان اغشتو نه بعد هغوی ته د مغفرت اعلان کړي نو بیا سرنګي داسې کې دي چې 1446 سال بعد یو محقق را پاسي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په صحابو باندې ګوتو چتای نو عزتمندو دا زمونږ استادو او زمونږ استادو د راتلونکي نسل او د ټول عالم اسلام د مسلمانانو لوی دشمن دی چې کم کس د صحابه کرامو په حواله سره شکوک او شبهات خوري دا زمونږ استادو د ایمان دشمن دی ځکه چې کله د یو مسلمان په زړه کې د یو ادنا صحابي په باره کې شکوک او شبهات پیدا شو د ایمان بیا نشي بچ کړي ځکه د ایمان محفوظ کولو والا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دین محفوظ کولو والا او د امت ته رسولو والا د صحابه کرام دي چې کله هغه مجروح شو هغه مشکوک شو نعوذ بالله نو بیا دا نه قرآن محفوظ پاتې کیږي او نه د نبی علیہ السلام فرمان محفوظ پاتې کیږي نو لہذا الله تبارک وتعالى د دوی د زړونو امتحان واغشت او بل مونږ تاسو دا ترغیب ملو شو حضرات مفسرین کرام لیکلي دي علامہ شبیر احمد عثمانی رحمه الله په تفسیر عثمانی کې هم چې څرنګه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وړاندې د आवाज د ټیټ ساتلو حکم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نه بعد هم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا نه تشریف وړلو نه بعد هم دغه حکم په خپل ځای باندې موجود دی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اوکتو یو کس په مسجد نبوی کی اوچت آواز سره خبرې کو فوراً راغختلو وتو فرمایل چې د کم ځای نه راغلی وي طائف نه راغلی وتو فرمایل کته د مدینه منورې اوسیدونکو وي نو ما به تعالی سزا درکړو ته د پته نشته چې د چا په دربار کې ته موجودي او الته کې چې دین او ته اوچت آواز سره خبرې کوي نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نه بعد هم روزه مبارکه مسجد نبوی بیت الله او دغه شانتی تمام مساجد د درس قرآن حلقه د درس حدیث حلقه چې چرته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث بیانېږي اگر ټول زیونو کې خپل आवाज ټیټ ساتل دا د دې آیت کریمه لاندې داخل دي او دغه شانتی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم وارثان دي اطيعوا الله واطيعوا الرسول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم اي ایمان والو د الله اطاعت کوي د الله د رسول اطاعت کوي واولي الامر منكم چې کوم استاسو فقها دي ائمه دي مجتهدین دي علما دي اهل حق دي دا غوي اتباع کوي یا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم دا الله او دا الله د رسول د ادب سره سره د اولو الامر ادب هم لازم دي نو چې یو سړی را پاسي د 1400 سال ائمه ته فقها ته مجتهدین ته بزرگان ته محدثین ته او چا خپل ژوندونه وقف کړي د امت لپاره دین محفوظ کړي د هغه پسې بدرت وي هغه باندې تنقید وکي نو دا د امت د مسلمانانو دشمن دي داسې خلکو نزان ساتل پکار دي د دوی نه اجتناب کول پکار دي نو لہذا الدین كله ادب دین سراسر د ادب نوم دی د الله د رسول او دغه ائمه مجتهدین محدثین صحابه کرام او د خپل مور او پلار سپینګری مشر کشر او هغه خلک چاته الله تبارک وتعالى د مال په ذریعہ عزت ورکړي چاته د علم په ذریعہ عزت ورکړي چاته د خاندان په ذریعہ عزت ورکړي چاله د یو فن په ذریعہ عزت ورکړي د معاشري هر عزتمند انسان د مشر د کشر د رشتہ دار د گوانډي د متعلقینو عزت او ادب او احترام دا د دین اسلام حکم دی دا نه چې صرف د الله او د الله د رسول ادب دی نه بلکې د تمام متعلقینو چې چا سره د یو مسلمان واسطه راځي دا غي سره د ادب معامله کول حکم راغلی دی نو لہذا دغه دا مسله معلومه شو چې دا بے ادبی دا یو داسې جرم دی چې دې سره ټول اعمال ضایع کیږي حالانکه زموږ استاد په علم کې دا خبره وی چې اعمال ضایع کول ولا سیس دا کفر دی چې کله یو مسلمان نعوذ بالله کلمه کفر وای کفر اختیار کی نو د ټول اعمال هغه باطلیږي او دی چې د دایره اسلام نه خارجيږي او د نکاح ماتيږي نو چې کله کلمه کفر وای نعوذ بالله
نو دی به د ایمان او د نکاح تجدید به کوي، دا به دوباره کلمه وي، مسلمانېږي به او خپل نکاح به دوباره تړي. نو دا بې ادبي او ګستاخي دا څنګه داسې جرم شو چې دې سره اعمال باطلي. نو حضرات مفسرین کرامو د دې جواب دا ورکړی دی چې دا بې ادبي او دا ګستاخي دا یو داسې څیز دی چې دې نه انسان توبه بیا نه وباسي. یو داسې بې ادبي وکړي د الله یا د الله د رسول یا د صحابه کرامو یا د بزرګانو مشرانو ګستاخي وکړي او بیا د توبې توفیق ورته میلاو نشي او په هغې کې پرمختګ کوي، په هغې کې ترقي کوي، نو د ده دا بې ادبي داسې انتها ته ورسې چې بیا دته د توبې توفیق نه میلاوېږي، ځکه د اعمال ټول ضایع کېږي ورسره. او حدیث پاک کی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې یو مسلمان د خپل غفلت د وجنه د خلینه داسې خبر راوباسي چې هغه د هغې د وجنه د هغې خبرې د وجنه دته سره پته نه تی د جهنم کندونه یو کندې ته ورسېږي. دغه شان د الله د رضا دپاره یو داسې خبره وکړي چې د ده ورسره احساس نه وي، د سره احساس نه وي د هغه خبرې، خو د هغه خبرې د وجه نه دی جنتونو ته جنت اعلی مقام ته ورسېږي، جنت ته داخل شي په هغې خبره باندې د سره احساس نه وي. نو لہذا په خبرو کې ډېر زیات محتاط اوسېدل، خصوصا په دین اسلام کې الدین کله ادب، دین سراسر د ادب نوم دی. ما ته چې څوک دا ووایي چې ستا په دې مزګزارو کې او ستا په دې مقتدیانو کې یو ډېر بد سړی دی، فلان دی فلان دی، نو ما په زړه کې د هغه سړي دپاره نفرت پیدا کېږي چې څوک ما ته غیبت کوي. زما د محلې د یو ملګري غیبت چې ما ته کوي، نو هغه سړي نه زما نفرت پیدا شي چې بای دا خو شیطانت کوي، دا خو د ده د خولې نه چې دی بدبویي ځي د غیبت، د خپل د مسلمان د مړ رور د خوراک بوی ځي، ځکه وروستو آیتونو مبارکو کې دا را روان دي. نو زه دا نه غواړم چې زما د محلې د یو ملګري، زما د جومات د یو ملګري غیبت څوک ما په وړاندې وکړي. بیا نن په ټي وي باندې یو سړی ناست دی د نبي علیه السلام د صحابو په باره کې غیبت کوي، د نبی علیه السلام د دین چې کوم ائمه دی، مجتهدین دی، فقها دی، هغوی پسې بد رد وایي، په هغوی کې عیوب راوباسي، او زما په زړه کې د هغوی چې کوم فضیلت دی، کوم عظمت دی، کوم اهمیت دی، هغه زما زړه نه وباسي لګیا دی. زه داسې کس خبره ولې اورم؟ د داسې فتنه پرور او د داسې دین دشمن کس چې هغه د یو اصول په طور باندې د دین عالم هم نه وي، مستند عالم هم نه وي، حافظ قرآن نه وي، قاری قرآن نه وي، او عالم دین نه وي، او فتنه پرور وي، خدای خبر میرزایی دی، قادیانی دی، او بل باطل فرقې سره تعلق دی. زمونږ استاسو دا میډیا دین ډک د اسلام په لباس کې راځي، هغه د مسلمانانو په ایمان باندې حمله آور او داسې براه راست نه راځي، بلکې په داسې شاطرانه انداز باندې زمونږ استاسو په ایمان باندې وار کوي چې رفته رفته چې کله یو مسلمان د دغه دجال خلکو خبرې اوري، نو هغه رفته رفته د تابعین، تبع تابعین، ائمه مجتهدین، صحابه کرام بیا رفته رفته د نبی علیه السلام په خبرو باندې هم د اعتماد ختم شي. نو لہذا د سوره حجرات د دې آیتونو مبارکو تقاضا موږ او تاسو نه دادا چې الدین کله ادب، تخپل مور او پلار په وړاندې، تخپل مشرانو په وړاندې، او دغه شانتي د خپل کشرانو سره، د خپل متعلقین سره، بالخصوص چې دینی چې کوم اهل علم دي، زموږ اکابرین، فقها، ائمه، مجتهدین، صحابه کرام چې څومره مشران زموږ استاد سو تیر شوي، د هغوی سره ادب او احترام سره پیش راتلل، د هغوی تحریرات، د هغوی خبرې، د هغوی تصنیفات، د هغوی بیانات او د هغوی کتابونه، د هغوی مواعظ ادب او احترام سره اوریدل او په هغې باندې عمل کول، دا موږ او تاسو دپاره د نجات ذریعه ده. یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان خاوندانو، لا ترفعوا موچتوي اصواتکم، خپل اوازونه، فوق صوت النبی، د پاسه د آواز د نبی، ولا تجهروا له، او مو په زور خبرې کوئ د سره، بالقول په خبرو کې، کجهر بعضکم لبعض، لکه چې په زور خبرې کوئ تاسو د یو بل سره، ان تحبط اعمالکم، چې ضایع شي عملونه ستاسو، وانتم لا تشعرون، او تاسو ته به هم خبر نه وي. ان الذين بشک کم خلق چې یغضون اصواتهم، ښکته ساتي اوازونه خپل، عند رسول الله، پنزد رسول الله صلی الله علیه وسلم، اولئک الذین، دعا کسان دي، امتحن الله، چې ازمایل د الله جل شانه قلوبهم، زړه د دوی، للتقوا، د پرهیزګاری لپاره،
لهم مغفرة لدپار بخندا وأجر عظيم أو أجر دلوي. صدق الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم.